دا کرسي چې دا تاسو نه د سردار بابک صاحب نه اخیستی شئ او نه د شیر اکبر خان نه اخیستی شئ. دا تاسو ما چیلنج درکړو انشاءالله موږ به هم زور لګو تاسو هم زور لګوئ. شیرجان لالاجي ته د دې ټول خاندان ته په هرالی وایم چې دوی د پرویز خټک صاحب او د مینه شیر اکبر خان په قافله کې شامل شو. انشاءالله چې دوی به په دې خپله خبره باندې هېڅ چېرې ستومانه نه شي. زه دا خبره کومه چې دا زیات تور سترګې موږ ته د خلکو وي. نو اوس دومره مشران دي چې موږ دغه ټول اوس په اخرې کې به خبرې کوو، خو یو 2 منټه خبرې به کوو ځکه چې ډېر خبرې موږ ته راځي نه. اکثر څوک وي ستاسو د علاقې مشران څوک دي. زه هم ستاسو د علاقې مشران د 15-20 کالو نه زه چې په خپله باندې وګورم نو شیر اکبر خان دی او سردار بابک صاحب دی. دا زموږ 2 لیډران دي. که موږ پارټي بدله کړله اوس په دې ټایم کې نه موږ په شیر اکبر خان پسې بدله کړله ځکه چې هغه د دې علاقې لیډر دی. که څه کارونه کېږي یا مخکې موږ له سهار ته چې راځي نو موږ په هغه پسې روان یو او هغه د ترقۍ سوچ کې موږ له او داسې به موږ سردار بابک صاحب والو چې دا کرسۍ چې دا تاسو نه د سردار بابک صاحب نه اخیستی شئ او نه د شیر اکبر خان نه اخیستی شئ ځکه چې تاسو وایئ دا ټیکهداران دي د دې کرسو. دا ټیکهداران نه دي. د دې دواړو سره د دې مندڼ او د دې بونیر د خلکو د دې سره د دې دواړو سره د بابک صاحب سره او د مینې شیر اکبر خان سره د دې خلکو ورسره خپله مینه ده او د هغې د دې خلکو سره مینه ده ځکه به دې کرسۍ باندې دې کیني. تاسو اوس وکړئ زه چیلنج در کوم انشاءالله تاسو د دې کرسۍ نه دې کوز کړئ انشاءالله نو تاسو ته به زه بیا ووایم. بار بار دا خبر تاسو دا کوئ چې دا کرسۍ دي ټیکهداري ده دا کرسۍ نه دې کوزېږي نه. موږ وایو کلک پې ناست دي مشران انشاءالله دا عوام ورسره ملګري دي. دې مندڼ له به سره وړي دې بونیر له به سره وړي. دا سردار بابک صاحب کو دی او که د مینه شیر اکبر خان دی. تاسو کوشش وکړئ او دې د دې کرسونه کوز کړئ نو زه به تاسو ته دا تاسو ما چیلنج درکړو انشاءالله موږ به هم زور لګو تاسو هم زور لګوئ. والسلام.